نن موږ نصیحتونه ډېر کوو خو د بل نصیحت نه منو. موږ وایو ښه دې شي خو د دې مراد زموږ بل انساني ځان نه وي. موږ وایو معاشره خرابه ده خو د دې نه مراد موږ نه یو بل وي. موږ وایو خلق خراب دي خو د دې نه مراد زه نه یم، موږ ځان نه یادو بل یادو. او پښتانه وایي چې یو ګوته بل ته نیسي، وایي درې به ځان ته نیسي، څلور به ځان ته نیسي. نو د دې وجې نه بل ته ګوته نیول آسان کار دی او خپل ځان زندگی کتل دا ډېر ګران کار دی. هر انسان خپل صفت غواړي، په خپل ستاینې باندې خوشحالیږي. نو دې وجې نه ځان کې عیبونه څوک نه لټوي او د بل په عیب لټولو باندې خوشحالیږي. نو هر وخت پر دې عیبونه ښکاري او د کوم څیز چې ته کوشش نه کوې هغه تا ته ښکاري نه. یو ډاکټر کوشش کړی، خواري کړي چې مریض ور مخامخ شي، هغه ته پکې مرض ښکاري او تا ته په ځان کې مرض نه ښکاري. یو ورکشاپ والا له موټر رکشا سایکل ورول، هغه ته پکې هغه فالټ ښکاري، نقصان ښکاري، تا خواري نه ده کړې، تا ته پکې نه ښکاري. نو موږ ځان کې عیبونه نه لټو او هغې دپاره خواري نه کوو، نو ځان کې راته عیب نه ښکاري، کامل راته ځان ښکاري. موږ چې یو څیز یوسو دکاندار له موږ یار دا څیز بالکل ټیک دی، ګاډی ټیک دی، چې دا ولې نه چلی؟ هغه وایي ګاډی نه دی ټیک، دا خراب دی ځکه نه چلی. نو موږ ته ځان ټیک ښکاري، نو د دې وجې نه د ځان علاج هم نه کوو. بهرحال عزتمندو معاشره دې ته وایي چې دی د خپلو بچو صحیح تربیت وکړي. ستا بچي، زما بچي، د بل بچي، دا ټول چراغون شي، دې ته وایي معاشره. که تا د خپلو بچو تربیت وکړو، زما بچی به د هغه په رنګ کې رنګ شي. که ما د خپل بچي تربیت وکړو، ستا بچی به زما د بچي په رنګ کې رنګ شي. که بل سړي وکړو، زموږ د دواړو بچي به د هغه بچو په رنګ کې رنګ شي او د هغې نه به څه زده کړي.